اوس وخت کې د حق پرستو خلاف چې روان دي دا لوی طاقتونه روان کړي دي. لوی طاقت لکه امریکایان شو، لکه برتانویان شو، فرانسویان شو، روسان شو، د روسانو مرګري شو. دغه خلکو لوی طاقتونو خلاف د نیکانو خلکو شروع کړي دي. ځکه هغه دوربین باندې کتلې دي چې دا اسلام د کم ځای نه خوريږي. هغه دا معلومه کوي چې اسلام د دینی مدارسو نه خوريږي. په دینی مدارسو باندې یومن فیومن من تنګچې راولي او دا هغه چې څوک متحدین اتحادین دي هغه دا هغه په نقش قدم باندې چلیږي. تاسو یو ټکی ته وګورئ، د قربانۍ څاروي دا په 13,000 باندې څاروي خلکو اغستا، وس 1 لاک 2 لاک 3 لاک 4 لاک باندې اخلي. نو چې کله څاروي قیمت 3 لاک ته ورسید نو مخکې په 13,000 روپۍ څاروي څارمن به ول خرڅوله په 2000 باندې. نو په کار دا چې دا څاروي د دې قیمت 3 لاک شو، یو ځل څارمن کم څه کم په 50,000 خرڅ کی. لیکن د قربانۍ څرمنی د هغه ریټ 800 ډېر څرمنی خلکو خاورو کې خخې کړي. ولی دا د مسلمانانو دی پوهې دي چې اکثر مدارس هغه دا څرمنی ورکول کیږي. نو چې ورکول کی راځي ریټونه راو ورزو، چې ریټونه راو ورزي نو مدرسې به ترقی نه کوي. د مدرسو ته پوس کوي، د مدرسې آمدن د کم ځای نه ده. دا لویه مسله ده، د مدرسې آمدن د کم ځای نه ده. ورورا زه عالم ما ته رب العزت د طرف نه حکم دی چې دین بیانوم. که زما سه یو پیسې نه نو امزه به دین بیانوم، که ما سه په کروڑونو پیسې نو ام دین به بیانوم. دې ته موږ نه ګورو چې آمدن ډېر دی که کم دی او څوک یې ورکوي او څوک یې ورکوي. دا لوی الله ته پته ده چې د مدرسې آمدن د کم طرف نه دی. زمونږ په تصور کې نه راځي چې د مدرسې آمدن دی د کم طرف نه. دا په تصور کې نه راځي چې څوک یې پالي او څوک څه ورکوي. موږ تمام مسلمانان ته اپیل کوو چې اے مسلمانان دې ځای کې دین خدمت کیږي چې کوم سړی مسلمانی او د دین وسپی کوي تاسو مهرباني وکړئ د دینونو ځایونو کې امداد وکړئ. او د خبرو پراپګاندا ما اورئ چې امریکایان پراپګاندا کوي، کافر پراپګاندا کوي. دې پراپګاندا توجه مکوئ، بلکې د اسلام خدمت په هر مسلمان باندې فرض دی. او بقایا د دین خدمت دا به دی وجنه کې چې الله له جنت درکې.